خبره ضروری ده مونږ د خپل کینډیډیټس چې څومره دلته مونږ ته راغلي وو او زمونږ په دې جرګه زمونږ په دې ننواتې باندې هغه د راحت الله په حق کې وډرا شو د هم انتهایی مشکور او ممنون یو او سی ایم صاحب وزیر اعلی خیبر پختونخوا الیامین ګنداپور صاحب سپیشل ډایرکشنز دغه دي د ټول د پی ټی آی ورکرز ته ایم پی ایس ته چې زمونږ څومره پارلیمنټریان دي چې د پی ټی آی کم کینډیډیټ دی چې چاته ټیکټ ملاو شوی دی هغه به د عمران خان نمایندګي کوي ان شاء الله تعالی په دې حلقه کې او په پارلیمنټ کې دغه بھرپور سپورټ وکړي ځکه چې دغه چې موږ نه کومه غلطي د دې نه مخکې الیکشن کې شوې وه دې ځل هغه غلطي موږ په کار نه دی چې دوباره دوره وکړو که فرض که علامه که موږ دا غلطي بیا دوباره دوره کړه نو دغه علاقه به محرومه پاتې شي او موږ نه غواړو چې زموږ په ګورنمنټ کې زموږ په حکومت کې یو علاقه محرومه پاتې شي بله خبره دغه ده چې د پښتو مشهور شعر دی چې کله پښتو کله مذهب کله په شر مې وژني یمه پښتون ډیر په هنر مې وژني ډیر په هنر مې وژني دې خلکو بیا چې کوم دی یو بیانیه یو پراپیګنډا را شروع کړې ده خو بس دا یو خبره په دې ذهن کې ساتئ چې دا د هغې ملګري دي چې د چا د وجې عمران خان نن په جیل کې دی ډیره شکریه ډیره مننه وما علینا الا البلاغ نستعین مونږ دلته نن د خپل دروند مشر وزیر اعلی خیبر پختونخوا جناب الیامین ګنداپور صاحب په وینا باندې راغلی یو دلته زمونږ د باجوړ پی کې 22 د طرف نه 19 کینډیډیټس وو په 19 کینډیډیټس کې میکزیمم خلکو دا فیصله کړې وه چې ټیکټ ورکر ته ملاو شي موږ به ورسره ودرېږو نن الحمدلله د خیبر پختونخوا په تاریخ کې پهله ځل د سی ایم صاحب په قیادت کې چې څومره کینډیډیټس وو د هغې باقاعده انټرویوز وشو یو کس یې واورېدو د یو کس موقف یې واخیستو دغه نه بعد چې کوم دی ډیسیژن شوی دی یقینا چې دا ډیر بهترین ډیسیژن دی راحت الله موږ د ډیر وخت نه پیژنو زموږ سره په پارټۍ کې ډېرې زیاتې قربانیانې دي یو ورکر ته ټیکټ ملاو شو دا د دې علاقې دپاره انتهایی خوشایند خبره ده ځکه چې ورکر ته پته وي چې هغه د ګراس روټ لیول نه راغلي هغه ته د محرومیانو پته وي هغه د محرومیانو ازالم کولی شي هغه ته تکلیف درد چې کوم د خلکو په زړونو کې هغه ورته هم پته وي انشاءالله تعالی موږ د باجوړ د عوامو نه دا تمه لرو دا ایله لرو چې کومه پارټي په خیبر پختونخوا کې په حکومت کې را د هغې پارټۍ د طرف نه کینډیډیټ راحت الله دی هغې ته به ووټ ورکوي د علاقې دپاره د علاقې د خلکو دپاره د علاقې بهترین مستقبل دپاره او د دې نه غوره خبره غټه خبره چې هغه لیډر دپاره چې هغه زمونږ دپاره زمونږ د بچو د مستقبل دپاره د قوم د ملک مستقبل دپاره نن په جیل کې پروت دی دغه لپاره به دا ووټ انشاءالله دې ځله خامخا راحت الله ته ورکوي او دغه سیټ په انشاءالله تعالی پی کې 22 موږ عمران خان ته په تحفه کې ورکوو انشاءالله تعالی ډیره مننه